ګور خپل اولاد ته به د مونځ وایي. ګوره ډېر خلک دي زه ګورم دی جومات کې ډېر مشران یې ډېر پوه خلک پکې هم شته. هغوی به ډېر صف اول کې به ډېر په تواضع سره مونځ کوي او ماشومان به ټول بار دغلته لوپرې لپانګې کوي. نو پکار دا ده چې ماشومان ځان سره څه کوي دا لاس نیولي جومات ته راولي. خو مسله بله ده خانه ماشوم که جومات ته راولي نو په جومات کې هم منیټران ناست دي نو او د هغوی منیټري او بل پرېږدي نه انو ماشوم کوچې خبره نشي کولی شور نشي کولی. دا تاسو بیګانې تراوو کې قتل ماشوم کم شور کوي دا لوی سړي ني انو دی لوی غوبل کوي دی پکې کنسلې کوي او اوازونه ورکوي لکه د خدای بندګانو. تاسو چې کله کشران وي دغسې چاته به هم کوزې کېښودې او چاله به هم ټیلې ورکولې چاله به هم څه کول دا خو بیا هم ډېر ښه کسان دي ناست خو ولاړ خو دي که نه. تاسو کوم د سړیتوب کاروایه کړی تاسو خپل ځان ته وګورئ. تاسو چې په دغه ګیج کوي تاسو لږ ووایئ تاسو به څه کول نو هغه هیر کړي هغه نه یادوي. دا ماشومان دا چې ته علما فرمایي دا چې ته جومات ته داسې نه علما وایي ګوره بیا اودسه قرآن مجید راغستی شي خو ماشوم د کشر د قرآن مجید سبق وایي نو که دی بیا اودسه رالي نو دته اجازت دی. دا نه چې اوس دا ماشومان ټول بیا اودسه رالي زه دا نه وامه خو لکه که دی رالي او دی لا په اودس هغه نه پوهېږي نو که ته دی منې کې نو دی څه کوي دی د قرآن مجید د تعلیم نه محرومه کېږي. همدقه رنګې جومات ته راځي نو ټیک ته دی به لږ ډېر چې ده نو ټوکه به هم کوي دی به دغه هم کوي خو په طریقه باندې پوهول غواړي. دا نه چې وی شړي د جومات نه شړئ ما او ګزارونه هم مه ورکوي به ځان سره یې ودرو. دا لازمه نه ده چې امام نیت تړي نو ته هغه ته وایي چې هله عینه وتړه که په ولاړه نه شي کولی په ناسته نیت وتړه. ټیک ته خبرو ته دغه ته مه پرې خو نه ماشومان داسې شړل نه دي په کار ښه دا ښه خبره نه ده دا د دین لوی نقصان دی. دا ماشومان به دین د کم ځای نه زده کوي دا ادب به دی زده کوي دلته که نه انو دې کې دوره سختی نه ده په کار دا نقصان کوي ښه. الله وایي د خپلو کشرانو ته وایي دی جومات ته راولئ حدیث کې نه راځي چې د 7 کالو شي نو ځان سره جومات ته بوځئ او چې د 10 کالو شي بیا وله ډب ورکوي چې نه کوي.